بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د تنګي نیوز نتورک ډیر قدرمنو لیدونکو، زه نصر الله خټک تاسو په درون خدمت کې د یو افسوسناک واقع سره بالکل نیغ باندې حاضر شوم. قدرمنو لیدونکو، تاسو په تنګي نیوز او په د نېشنل میډیم چې دی په هغې باندې به هم تاسو په دغه کوم زموږ قومي چینل چې دی په دغې باندې به هم تاسو اورېدلی وي چې د کرونا د خورېدو د خدشات په وجه چې دی نو خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو تعلیمي ادارې د 15 ورځو دپاره چې کوم دی نو هغه بند کړې او په دې حوالې سره چې دغه معلومات هم تاسو له درکمه بالکل اوس دغه معلومات موږ ته راغلله. دغه معلومات به بل هېچا سره هم نه اوس دغه معلومات موږ ته راغلي دي. 15 ورځو دپاره چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د 10 او د 9 امتحانات شروع و جاري و، نن په هغې کې وړومبي پیپره د اسلامیاتو شوه، د 9 جومات هغه کوم امتحانات چې کوم هغه مو د 15 ورځو دپاره چې کوم دی نو دغه جاري امتحانات چې کوم دی نو دغه پوسټپون شو. دغې حوالې سره چې کوم دی دغه انفارمیشن دغه معلومات چې کوم دی نو موږ له د کوم چې د پېښور بورډ کوم ډیپټي کنټرولر دی او پبلک ریلیشن افیسر دی علمزیب خان چې کوم دی نو هغه دغه معلومات موږ له راکړي دي. هغوی موږ ته ویلي دي چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د کوم د 10 او د 9 جاري امتحانات چې کوم دی نو هغه د 15 ورځو دپاره چې کوم دی ملتوي شو. دې حوالې سره به موږ د پېښور بورډ ډیپټي کنټرولر او پبلک ریلیشن افیسر چې دی علمزیب خان سره به موږ خبرې اترې کوو چې آیا په دغې انفارمیشن کې په دغه معلوماتو کې څومره حقیقت دی، واقعي دغه 15 ورځو دپاره چې کوم دی دغه امتحانات چې کوم دی ملتوي شو که نه. علمزیب خان السلام علیکم. السلام علیکم جی. علمزیب خان، تاسو تنګي نیوز سره دې وخت کې نیغ په نیغه یې دا راته ووایه چې د 15 ورځو دپاره د امتحانات چې کوم دي د میټریک امتحاناتو واقعي دا چې دی نو 15 ورځو دپاره ملتوي شو. نصر الله خټک لاول خو ستا ډېر شکریه او دا خبر ډېر افسوسناک هم دی. د حکومت فیصله دا واقعي د امتحان د 15 ورځو دپاره ملتوي شو او ساس جی هلو تاسو आवाज را دي جی نصر الله خان صاحب بالکل دا خبره کنفرم ده. حکومت فیصله وکړه صوبایي حکومت او په لږ ساعت کې چې کوم دی صوبایي حکومت کوم نوټیفیکیشن جاری کی هغه مونږه انډورس کوو او د امتحانات چې کوم دی دا د 15 ورځو لپاره ملتوي شو. دا د کرونا وایرس چې کوم خطر راغلی دا یا کوم تریټ راغلی دی، حکومت فیصله وکړه چې دا امتحانات چې کوم دی دا به 15 ورځو لپاره پوسټپون کوو او نوې شیډول یا نوې ډیټ شیټ چې کوم دی چې څنګه حکومت فیصله وکړه د هغې مطابق به مونږ جاری کوو. علمزیب خان، دا پوښتنه هم لرم، نن باقاعده د اسلامیات پیپر شو د 9 جومات د میټریک امتحاناتو کې، آیا په دغه پیپر باندې به اثر پروت دی خو نه؟ نه نصر الله خان خټک په دغه پیپر باندې به هیڅ اثر نه پوځي. دغه پیپر چې څنګه بچو کړی دی څنګه حل کړی دی هغه بورډ ته به رارسي، د هغې به باقاعده خپل مارکینګ چې کوم پروسیجر دی د هغې مطابق به هغه کېږي او نور چې کوم پرچې نه دي شوې نو هغه پرچې به انشاءالله موږ دوباره بیا اخلو. یو ځل بیا جی تاسو ته وایم هغه ناظرین چې اوس تنګي نیوز هغوی که ټیم کړي وي هغوی مونږ ګوري. علمزیب خان را سره په لاین باندې دی. علمزیب خان چې دی نو هغه ډیپټي کنټرولر اینډ ریلیشن افیسر دی د پېښور بورډ. دا راته ووایي چې دغه فیصله چې دی تاسو ته باقاعده د دې لیټر انډوس شوی دی که نه دی شوی، او که شوي نو او که نه شوي نو څومره ټایم کې به وشي؟ نصر الله خان خټک صوبایي حکومت لګیا دی دا فیصله وکړه، لیټر اوس نوټیفیکیشن تیاریږي او څومره زر چې دا نوټیفیکیشن تیار شي نو موږ به تاسو ته اطلاع هم د هغې درکړو. ما خیال دا دی چې یو ګنټه نیمه کې به دا ټول پروسس چې کوم دی دا مکمل شي. ډېره مننه علمزیب خان، موږ له د دومره قیمتي او مصروفه ټایم نه وخت راکولو. خاد او آباد اوسئ، ژوندي اوسئ جی. ډېره مننه جی، تھینک یو جی. قدرمندو لیدونکو، دغه او ډیپټي کنټرولر جناب علمزیب خان اینڈ پبلک ریلیشن افیسر او پېښور بورډ حواله هغه موږ چې دی نو په لاین باندې اخیست شو. باقاعده دغه یو افسوسناک خبر چې کوم دی نو زه خپل د تنګي نیوز ناظرینو ته دغه ورکړم چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د 10 نه هم کوم دغه امتحان جاري امتحان چې هغه د 15 ورځو دپاره د ځنډ ښکار شو، هغه ملتوي شو. هغه چې دی نو اوس هغه چې دی نو د 15 ورځې پس په د علمزیب خان څوک چې ډیپټي کنټرولر دی د هغه خبرې تاسو سره موږ وکړې، هغه وایي چې دی نه پس به بیا چې دی نو صوبایي حکومت چې کوم دی نو دې حوالې سره به پالیسي دغه کوي. ما سره دلته کې د 400 سینیر صحافي کاظم خان شیرپو هم ناست دی، هغه سره به په دې اړه باندې خبرې اترې کوو چې دغې فیصلې ته دی په کوم نظر باندې ګوري او آیا یو افسوسناکه فیصله چې کومه ده، یو افسوسناک خبر زموږ دپاره د ناظرینو دپاره کیدی شي او که نه. کاظم خان شیرپو دا راته وویل چې دا کوم کرونا وایرس راغلی دی او دا
یو دهشت جوړ شوی دی په ټول عالمي کې په ټول عالم کې جوړ شوی په ټول دنیا کې جوړ شوی دی. اوس د میټریک امتحان چې کوم دی نو هغه پوسټپون شو تعلیمي ادارې بندې شوې د 15 ورځو دپاره. دې ته به کوم نظر ګورئ ایز سینیئر جرنالسټ؟ نصرالله بھائی ډېره مهرباني. نن کابینټ اجلاس وشو وزیر اعلی صدارت لاندې. هغې کې دا فیصله وشوه چې یاره تمام تعلیمي ادارې دې بندې کړي شي. دې نه بعد اوس یو بل خبر راغی چې یاره کم میټریک او 9th اګزام شروع دی هغه دې 15 ورځو لپاره بند کړي شي. دې سره سره نورو هغوی داسې فیصله وکړه چې یاره یو ځای کې 50 کسان جمع کېږي نو هغوی د دې نه اجتناب وکړي او دونه په تعداد کې کسان نه جمع کېږي. دې سره سره هاسټل هم خالي شوې. پاک افغان کم بارډر و هغې باندې بندیز وشو 15 ورځو لپاره. خبره دا ده چې یاره دا لکه یو ناسور دی دا چا ته پته ده. داسې مرض دی چې اوسه پورې له علاج هم نه دی شروع شوی. خو دا کم 15 ورځو کې لکه موږ حکومت نه هم لکه داسې څه ونه رېدل چې موږ کم اقدامات به دې لپاره اوچتو او داسې هغه اویرنس هم نشته. مطلب چې دا څه شی دی او څه شی نه دی یو وایرس دی او بس وایرس دی که نه. نو اوسه پورې زموږ ډاکټران هم په هغې لافي نه دي چې د دې به څنګه موږ هغه دغه کو آګاهي مهم به د دې باره کې موږ څنګه چلو. اوسه پورې لکه دا عوامو ته هم دوی ونه وی چې یاره تاسو داسې وکړئ یا داسې وکړئ یا داسې وکړئ. نو صوبایي حکومت چې دا کومه فیصله وکړه چې لکه په 50 کسان د یو ځای کې نه جمع کېږي یا واده وي یا دغه وي نو هغې کې په ګڼ تعداد کې خلکو ته دعوت یې نه ورکوي. سیاسي جلسې دې نه کېږي په دونه تعداد کې. دې سره سره هاسټلې بندې شوې، کالجونو سکولونه یونیورسټۍ بندې شوې او دې سره کوم اګزام چې شروع و هغه بند شو یا بارډرز تا دغه کړل. غټه خبره دی کې بل هم یو مهې ته راله کوم چې فیصل شروع دی هغې ته کوم چې بار ملکي کلاړیان راغلي نو هغوی ته هم تاسو وي چې تاسو ته اختیار حاصل دی خو تاسو د فیصل نه دستبردار کېږئ نو تاسو تللی شئ. نو دا هم یو غټه اپډیټ دی نن. نو موږ حکومت نه دا دغه هم کو چې دې سره میډیا سره تاسو رجوع وکړئ او د دې هغه آګاهي مهم هم وسوچلوئ. مطلب لکه خلکو خو یو پریشرایز شو چې دا دونه غټ دغه دی او ادارې هم بندې شوې او یو شی لکه که نه خلک لکه مخکې نه یو خلکو کې بحیرات پیښ شو. خو دا ووایه کاظم خان شیرپا صاحب چونکې ستاسو په دې 400 باندې پوره نظر وي دا راته ووایه انتظامیه د کرونا وایرس د خورېدو دپاره چې دی د 400 انتظامیه آیا متحرک ده د هغوی ته هلې ځلې اینې چېرته مونږ خو دلته زما په خیال په تنګي کې یا په 400 بازار کې مونږ د ماسک اوسه پورې ونه لیدل چې چا ماسکونه اچولي یا هغوی د هغوی هغه هلو ځلو ته تیارو ته په کوم نظر ګورئ؟ هغوی په دې کې سنجیده ده خو نه ده. نصرالله به هم دې خبرې له زه بار بار راځم لکه تا یو پینک خور کو مطلب آګاهي خو نشته که نه. خلک اوس دونه په د اذیت کې دغه شو چې لکه د ادارې بندې شوې، تعلیمي اګزامونه بند شو، بارډرې بندې شوې بارډرې بندې شوې لکه تاسو هغه جهازي آمدورب دې بند کو او دلته لکه هغه فیسیلیټیز نشته. موږ نن هم یو هسپتال ته تلو تاسو بیا په ویډیو کې وګورئ نو هغه وارډ مو وکته تاسو یقین وکړئ چې هغې کې 2 بیډ پروت وي دا موږ کرونا وایرس له دغه کړی دی خو هغې کې دونه ګندګي و هغه واټ کې هم که نه چې دغه. نو زه دا ستاسو لکه د تنګي نیوز په وساطت د حکومت نه دا مطالبه هم کوم چې دونه پینک او دونه خلک مزیت سره مبتلا کړل نو د دې آګاهي مهم هم وچلوئ چې خلک په څه کوي او د دې هغه حفاظت په کومه طریقه کې نو هغه شی هغه آګاهي مهم لا مهې ته نه دی راغلی. ډېره مننه قدرمندو لیدونکو. کاظم خان شیرپو سینیر صحافي د 400 سیمې سره تعلق لري. د هغوی خبرې اترې تاسو واورېدې چې حکومت په دغه کې چې دی یا مقامي انتظامیه دغه جوګه نه ده. خلکو کې پینک خورېږي. خلکو دا یو غټ خبر راغی بریکینګ نیوز راغی. موږ په تنګي نیوز په شیشه تاسو له دغه بریکینګ نیوز تاسو له درکو چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم تعلیمي ادارې دي هغه د 15 ورځو دپاره د هغه بندې کړې شوې او کوم جاري د میټریک امتحان او د 9 پیپر چې کوم دی نو هغه نن وشوه. دغه د 9 د 10 امتحان چې کوم جاري د میټریک امتحان دی هغه هم د 15 ورځو دپاره چې کوم دی نو هغه ملتوي شو باقاعده پوسټپونډنټ شو. دغه حوالې سره زمونږ د پېښور بورډ جو کوم ډیپټي کنټرولر شو او د پبلک ریلیشن افیسر علمزیب خان سره خبرې اترې شوې. تاسو د علمزیب خان دغه خبرې اترې هم واورېدې. هغه وایي چې باقاعده د دې لیټر نه دی شوی او د دې لیټر به ګنټه کې یا 2 غنټو کې دغه به انډوز شي او زر تر زره به هغه مونږ میډیا ته او
او سوشل میډیا ته هم چې دینو مخې ته کېږدو. ډېره د افسوس خبره ده، ډېره یو افسوسناک خبره ده. دغه خبر موږ تاسو له درکو چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د میټریک امتحان چې کوم دینو جاري وو، د میټریک امتحانات د 9 لسم امتحانات چې کوم جاري وو، هغه د 15 ورځو دپاره د ځنډ ښکار شو او هغه ملتوي شو او دغسې تعلیمي ادارې چې کوم دینو هغه هم د 15 ورځو دپاره بندې شوې. دې سره چې کوم دینو کوم هوایي ډګر چې کوم دي، کوم ایرپورټ چې کوم دي، داسې خبر داسې اطلاعات راغلي چې هغه هم چې دینو هغې کې هم چې کوم تګ راتګ دی هغه هم چې دینو ملتوي کړی شو، کم کړی شو. او داسې زمونږ چې دینو کوم بارډر چې کوم دی افغانستان سره تورهم بارډر دی، په هغه هم چې دینو کلوز کړی شو او هلته چې دینو زمونږ تګ راتګ چې کوم دینو هغه هم چې دینو بند کړی شو. کمنټ سمجي تاسو ډېر زیات روان دي. احمد حسن خان چې هر انسان د خپلو عملو باندې سوچ وکړي، چېرته د موږ د عملو نتیجه خو نه ده. سود هر ظلم دی او هیروین دی، کاروبار دی ډېر. بالکل جی مونږ لا چې دینو په خپل عمل باندې چې دینو د سوچ کولو چې دینو پکار شو کو ورسره حکومت لا مقامي انتظامی لا دی له هم پکار چې ټوله دنیا کې چې دینو دغه کم د کورونا وایرس چې کم دی هغه د یو وحشت د دهشت عمل چې دینو هغه جوړ شوی دی په ټوله دنیا کې خوريږي لګیا دی. دغه کورونا وایرس چې کم دی د چاینا د اوهان ښار نه چې کم دی کم راوتی وایرس چې کم دی نو هغه خپل پنجې چې کم دی نو هغه ټوله دنیا ته ورسولې او په استرالیا کې په ایټلی کې چې دینو هغه ډېر زیات نقصان وکړو. په زرګونو خلک چې دې نه مړه شو، په زرګونو خلک په لکونو خلک چې دې نه نن سبا متاثر دي. دغه حواله سره چې کوم دینو نن د خیبر پښتونخوا د پاکستان حکومت چې کوم دینو هم په حرکت کې راغی او څنګه چې موږ پرون تاسو له دغه معلومات درکړو چې پرون د سعودي حکومت چې کوم دی لاک ډاون کړو. د حواله سره چې کوم دینو ډېر چې کوم دغه ټریول ایجنټان چې یا ټریول ایجنسی سره ایجنټان چې یا ټریول سره تعلق لرونکي کسان چې د هغوی هم ډېر زیات نقصان شو، 99% خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی. دې حوالې سره زه تاسو ته دا هم ووایم چې نن چې دینو د خیبر پښتونخوا چې دینو په حرکت کې راغی او دغه تعلیمي ادارې چې کوم دینو هغوی اعلان وکړو د 15 ورځو دپاره چې کوم دی دغه تعلیمي ادارې هغوی بند کړې او د هغې باقاعده نوټیفیکیشن چې کوم دینو درنګ ساعت کې به هغه نوټیفیکیشن هم جاري شي او ورسره د ټول نه غټ بریکینګ نیوز چې کوم دی هغه موږ د تنګي نیوز مینوالو له موږ دغه ورکوو او ډېر یو افسوسناک خبر هم دی. افسوسناک وته موږ په دې وجه ویو چې دغه د میټریک امتحاناتو سټوډنټانو هغې ته ډېر زیات تیاری کړی، یو کال چې کوم دی هغوی خواري کړې ده. یو کال بس چې کوم دی نن دغه د میټریک امتحان کې چې دی د نهم د اسلامیات پیپر وشو او دغه د اسلامیات د پیپر نه پس چې کوم دی نو دغه امتحانات چې کوم دی د 15 ورځو دپاره ملتوي شو. د خیبر پښتونخوا حکومت باقاعده د دې اعلان وکړو. موږ سره چې کوم دی نو د پېښور بورډ ډیپټي کنټرولر علمزیب خان اینډ پبلک ریلیشن افیسر علمزیب خان چې کوم دی باقاعده خبرې وکړې، تنګي نیوز ته دا وویل او بالکل دا موږ ته تصدیق وکړو چې د 15 ورځو دپاره جاري امتحانات چې کوم دي د میټریک د جاري امتحانات چې کوم دي هغه موږ د 15 ورځو دپاره بالکل ملتوي اعلان کړو او دې حوالې سره به کوم لیټر چې دی باقاعده انډورسمنټ چې کوم دی نو هغه به ګنټه دوه کې وشي، هغه به انشاءالله موږ به هم تاسو ته دغه انډورسمنټ درکړو. دغه زمونږ یو نوې چې دی نو افسوسناک خبر دغه موږ چې تنګي نیوز په شیشه باندې موږ دغه خبر تاسو له درکو. کوم ملګري چې موږ ویني نو ټولو ته خواست کوو چې دغه خبر دغه دا ویډیو د سره زیات نه زیات شیر کړئ او دغه ویډیو مخکې ورسوئ ځکه چې دا یو معلوماتي پروګرام دی. د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو باقاعده اعلان وکړو کوم چې د میټریک امتحاناتو د لسم امتحانات شروع په خیبر پښتونخوا کې هغه د 15 ورځو دپاره د ملتوي کېدو اعلان وکړو. باقاعده دې حوالې سره مخکې ما تاسو ویل چې موږ سره د پېښور بورډ ډیپټي کنټرولر اینډ پبلک ریلیشن افیسر علمزیب خان خبرې اترې وکړې. باقاعده د هغوی تصدیق وکړو چې د 15 ورځو دپاره چې کوم دی دغه امتحانات چې کوم دی نو هغه ملتوي شو، د هغې اعلان وشو او درنګ ساعت له بعده دغه انډورسمنټ د دغه لیټر چې کوم دی نو به جاري شي. موږ ته به تنګي نیوز ته هم راشي او موږ به تاسو د خپل پیج تنګي نیوز نور چې کوم موږ سره د تنګي یونین اف جرنالست موږ سره چې کوم میډیم دی کو هغه ریډیو تکل دی او کو هغه ارمانونه پیج دی یا د علب خان شیرپو یا ریډیو وطن یا نور زمونږ چې کوم نورې موږ سره کومې ادارې دي حشنغر نیوز چې دی نو په دغې باندې به انشاءالله موږ تاسو ته دغه به زموږ کوشش وي چې موږ دغه معلومات زر تر زر تاسو ته درکو او دغه معلومات تاسو ته هم خواست کوو چې موږ کوم معلومات تاسو له درکوو هغه تاسو چې دی د مخکې د شیر کولو چې دی نو هغه هڅه کوئ ګروپونو کې شیر کړئ، مخکې شیر کړئ. دغه انفارمیشن بیا یو ځل تاسو له درکوو چې د کورونا وایرس د خورېدو د حادثې د وجې د یرې د وجې چې دی نو خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو په حرکت کې راغی
هغې 15 ورځو دپاره چې کوم دی کومې تعلیمي ادارې چې کوم دي هغې ټولې د بندېدو اعلان وکړو. تورهم بارډر چې کوم دی نو هغې په مکمله توګه باندې سیل کړو. ایرپورټ چې کوم دی نو هغه چې دی نو هغې هم چې دی نو بند کړل او دغه سره سره چې دی نو د میټریک امتحانات چې کوم دي نو هغه هم چې دی نو بند کړی شو. د 15 ورځو دپاره هغه ملتوي کړی شو. طاهر جان وایي چې په کار چې تنګي کې د احساس رجسټریشن دفتر هم بند کړي. بالکل جی د احساس رجسټریشن دفتر به بالکل بند دی چونکې صوبایي حکومت دغه کړی. تاسو جی ډېر یو مهم مسلې طرف ته چې کوم دی نو دا طاهر جان صاحب ډېره مننه. بالکل چې حکومت چې کوم دی کاظم خان شیرپو هم دغه خبره موږ سره وکړه چې حکومت دغه هم ویلي دي چې کوم دی کې ډېر خلک د 50 کسانو نه به زیات کسان نه راغونډېږي په دغه باندې پابندي دي. مونږ مقامي انتظامیې ته بالکل دې حوالې سره مونږ اے سی او ډي سی صاحب سره خبرې اترې کوو چې دغه زر تر زره بند کړي شي. د صوبایي حکومت نه د طرف نه چې کوم دی کولو اعلان شو چې د 50 کسانو نه به زیات چې کوم دی په یو ځای کې راغونډېدل هم چې دی نو هغه نه دی پکار. او دغه کورونا وایرس چې دی هسې نه چې دغه الله دې نه کړي دغه دلته څنګه چې په نورو ملکونو کې تیزۍ سره روان دی او ډېر زیات نقصانات یې وکړل. الله دې نه کړي هسې نه چې دغه نقصانات دلته کې هم شروع شي او د دغې د وجې چې دی نن صوبایي حکومت په حرکت کې راغی. دغه اعلانات وشو دغه وجې چې دی نو موږ دغه معلومات تاسو له درکړل چې د صوبایي حکومت چې دی 15 ورځو دپاره کوم ځای کې چې سیاسي اجتماعات دي کوم ځای کې چې سیاسي ګیدرینګ کېږي کوم ځای کې د 50 هغوی دغه ویلي دي چې 50 کسانو نه زیات کسان چې دی نو دغه ځای کې نه راغونډېږي. او دې سره سره هغوی چې دی د 15 ورځو دپاره چې کوم دی کوم تعلیمي ادارې دي په خیبر پښتونخوا کې کو هغه یونیورسټیز دي کو هغه کالجز دي او کو هغه سکولونه دي د هغې د بندېدو باقاعده هغوی اعلان وکړو. او دې سره سره دا هم تاسو ته وایم چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم جاري کوم شروع امتحانات دي د میټریک د هغې هم د 15 ورځو دپاره ملتوي کېدو اعلان وکړو. دلته کې دغه معلومات هم تاسو له درکم. دغه تپوس چې کوم دی مونږ د علمزیب خان نه دغه وکړو چې نن کوم د 9 پیپر وشو د اسلامیات پیپر دغه میټریک امتحاناتو کې نو آیا د دې د منسوخ کېدو باره کې د مونږ دغه پوښتنه وکړه. هغوی موږ ته دا وویل چې بالکل نه کوم د میټریک دغه د 9 د پیپر چې کوم شوی دی دغه به بالکل نه منسوخ کېږي. دغه به کومو بچو چې ورکړی ده همدغه پیپر به تلي. باقي امتحانات چې کوم دي هغه د 15 ورځو دپاره چې کوم دی نو هغه د ځنډ ښکار شو. تاسو ته موږ دا وایو چې دلته کې موږ په دې دغه کې ناست وو ګاډي کې ناست وو چونکې ګرمي هم ده خو بیا هم دغه دومره لکه دا ډېر زیات یو انفرمیشن مونږ ته راغی. مونږ غوښتل چې ډېر زر مونږ ستاسو د تنګي نیوز کوم زموږ مینوال چې دي زر تر زره مونږ دلته کې حاضر شو ستاسو په درون خدمت کې. او دغه افسوسناک خبر تاسو له درکو چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی د 15 ورځو دپاره په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د 10 امتحان هغه د 15 ورځو دپاره چې کوم دی نو هغه د ځنډ ښکار کو هغه ملتوي کو. 15 ورځې پس چې کوم دی نو بیا به صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا حکومت دې حوالې سره چې کوم دی نو نوې پالیسي به وروړي او دې حوالې سره به هغوی باقاعده چې کوم دی نو بل اعلان کړي. 15 ورځو دپاره چې کوم دی چې دی نو دغه اعلان هغوی کړی صوبایي حکومت کړی دی. 15 ورځو دپاره ټولې تعلیمي ادارې چې دي هغې هم بندې کړې. 15 ورځو دپاره چې کوم دی نو دغه د میټریک امتحان چې کوم دی نو هغه هم چې دی نو د ځنډ ښکار کړ. بالکل جی ستاسو کمنټسونه هم راغلي. جمیل خان جی خپل ملک کې زکات نشته دوی دا ویلي دي. محمد رحمان وویل چې ګوډ انفارمیشن تھینک یو ویری مچ. شبیر ملنګ جی سلام وروره څنګه چل دی. او طاهر خان چې 15 ورځو دپاره بالکل جی 15 ورځو دپاره چې دی د میټریک امتحان چې کوم دی امتحانات چې کوم دی نو هغه د ځنډ ښکار شو. او دغسې فضل دیان شیرپو چې وي سلام ټو یو اینډ یور ټیم تھینک یو ویری مچ فضل دیان شیرپو خان. دغه معلومات دي دغه ټولو ملګرو ته خواست کوو چې دا انفارمیشن دغه انفارمیټیو ویډیو زمونږ مختلف تاسو د خپل پیجونو نه د خپل ګروپونو نه د خپل ټایم لاین نه دا شیر کې. دغه انفارمیشن یو افسوسناک انفارمیشن مونږ تاسو له درکو چې د صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی ټول تعلیمي ادارې د 15 ورځو دپاره د بندېدو اعلان وکړو. او دې سره سره چې دی نو کم تورهم بارډر چې کوم دی زمونږ هغه هم سیل کړو. زمونږ کم افغانستان سره چې کم تګ راتګ دی هغه هم بند شو. ایرپورټس ته چې کوم دی نو کم تګ راتګ و هغه هم چې دی نو محدود کړی شو. او دې سره سره د ټولو نه مهم خبر افسوسناک خبر تاسو له درکو کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د 10 امتحان شروع هغې چې کوم دی هم د 15 ورځو دپاره ملتوي کو. کوم ملګري چې اوس موږ سره هغوی تنګي نیوز ګوري اوس یې تنګي نیوز ټیون کړي وي نو هغوی له دغه انفارمیشن ورکو دغه افسوسناک خبر ورکو چې د 15 ورځو دپاره په خیبر پښتونخوا کې چې کوم جاري امتحانات هغې د 15 ورځو دپاره چې کوم دی نو هغه ملتوي کړل. دې حوالې سره څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل موږ سره د پېښور بورډ ډیپټي کنټرولر اینډ پبلک ریلیشن افیسر علمزیب خان چې کوم دی نو هغه موږ په لاین باندې
باندې اغشتو هغه بالکل د دې خبرې تصدیق وکړو چې د 15 ورځو دپاره مونږ د کم جاري امتحان چې کوم دی کم شروع شوی امتحان چې دی د لسم نهم نو هغه مونږ د 15 ورځو دپاره ملتوي کړو دغه انفارمیشن مونږ تاسو له درکول غوښتل مونږ وایو چې دغه انفارمیشن ډېر زیات ضروري دي چې تاسو یې وګورئ او تاسو چې کم ملګري دي هغوی یې وګوري او تاسو چې دی د تنګي نیوز دغه پروګرام چې کوم دی مخکې شیر کړئ دغه ملګرو له دغه انفارمیشن ورکړئ چې خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی د کرونا وایرس د پیلاوېدو د خدشات د خطرې د وجې چې دی نو دغه هغوی په حرکت کړل او دغه سختې فیصلې هغوی وکړې چې د 15 ورځو دپاره چې کوم دی هغوی تعلیمي ادارې ټولې تعلیمي ادارې یونیورسټیز کالجز او دغه سکولونه چې د 15 ورځو دپاره د بندېدو اعلان وکړو او دې سره سره چې کوم دی کم تورهم بارډر دی یو ځل بیا تاسو ته وایم هغه د بندېدو هم اعلان وکړو هغه سیل کو باقاعده او دې سره سره چې دی نو د په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د لسم امتحانات دي نو کم جاري امتحانات چې کوم دي هغه هم د 15 ورځو دپاره د مهر کېدو د ملتوي کېدو د پوسټپون کېدو چې دی نو هغه اعلان وکړو دې حوالې سره به د عالمزیب خان لیټر جاری شي او انډورسمنت په دې حوالې سره وشي بیا چې کله څه نوې معلومات راځي نو موږ به انشاءالله تنګي نیوز تنګي میډیا سنټر ملګري به انشاءالله تاسو په دروند خدمت کې حاضرېږو او دغه نوې معلومات به انشاءالله تاسو له درکو خو دغه د اجازت د اخیستو نه مخکې چې دی نو دغه خواست تاسو وکړو چې دغه دا ویډیو در سره زیات نه زیات شیر کړئ انفارمیټیو ویډیو ده د صوبایي حکومت چې کوم دی د لسم امتحانات چې کوم دی ملتوي کړل د 15 ورځو دپاره خو دا هم تاسو ته وایم چې دا کم نن د نهم پرچه چې کومه شوې ده دغه د نهم پرچه چې ده نو دغه ملتوي شوې نه ده دغه منسوخ شوی نه ده دغه نه هم پرچه چې کوم د اسلامیه شوی دغه په خپل ځای باندې اوس مالا او زمونږ کوم کیمرامین چې شاهد الله خټک ما سره همکار چې کوم دی کاظم خان شیرپور سینیر صحافي لاره کړې اجازت د ډېر لوی الله په امان او د اجازت اخیستو نه مخکې دغه تاسو ته وایم چې دا ویډیو د سره زیات نه زیات شیر کړئ چې ډېرو ملګرو ته دغه خبر ورسي چونکې د میټرک امتحانات شروع دي دغه سټوډنټانو ته دغه خبر ورسي او چې هغوی ته پته ولګي چې د میټرک امتحان د لسم نه هم امتحان شروع چې دی دغه د 15 ورځو دپاره صوبایي حکومت چې کوم دی دغه ملتوي کو ډیره مننه